السلام علیکم دوستانو، امید دی چې ښه به وئ او روغ او جوړه به وئ او د ژوند په مزو کې به یې دوستانو نن درته هغه طریقه ښیم تاسو ته چې ما په تېره شوې ویډیو کې دا ویلي وو چې زه به تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو به د سکرین ریکارډ څنګه په یو قور یو مزدار هغه کې اېډ کړئ او په هغه هم په څه باندې په انشوټ باندې. نو ویډیو پوره او لازمي وګورئ، دغه طریقه تاسو زده کړئ چې تاسو ته زده نه وي او چې چاته یې زده وي هغه زما ویډیو سکیپ کړي او مه یې ګورئ. نو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه اول زما یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او که زموږ پیج تاسو فالو کړی نه نو فالو یې کړئ، ځکه چې دغه شان خوندورې او ګټورې ویډیوګانې به تاسو ته زموږ د پیج او چینل څخه میلاویږي. زموږ د پیج او چینل یو نوم دی حافظ موبایل سیټینګ، دغه یې نوم دی. نو تاسو ته زه ویډیو شروع کوم. موږ به الریډي چې کوم دی راشو خپل انشوټ له تاسو له ما طریقه ښیلې وای چې تاسو به مثلا یو منټ انتظار دی، دا ویډیو پې سیو کېږي. تاسو له ما طریقه ښیلې وای چې تاسو به د کروم نه چې کوم دی هغه کور را ډاونلوډ کوئ. زه درته په خپله ګیلري کې ښیم چې هغه کور یې ما د خپل کروم نه چې کوم دی ډاونلوډ کړی دی. نو په انشوټ کې چې کوم دی هغه ډېر په اسانه او په مزداره طریقه سره جوړیږي او کین ماسټر چې کوم دی په هغې هم جوړیږي. په کین ماسټر بیا د انشوټ نه لږې ښې او مزدارې جوړیږي، خو نن سبا چې کوم دی کین ماسټر چې کوم دی پیسې غواړي او هغه بغیر د پیسو نه چې کوم دی کار نه کوي. نو تاسو ته فرما یو ایزي او اسان ایپس چې کوم دی هغه ته انشوټ ویلی شي. انشوټ به تاسو الریډي د خپل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. چې کله یې ډاونلوډ کړئ نو بیا به په خپل موبایل کې آن کړئ. نو چې کله تاسو آن کړئ دلته زما سره ویډیو چې کوم دی هغه سیو شوه. زه اوس تاسو ته نوې ویډیو چې کوم دی هغه پې جوړوم. نو تاسو به څنګه خپل ویډیو چې کوم دی په انشوټ کې په اسانه او په ایزي طریقه سره چې کوم دی هغه جوړه کړي. نو زه درته اوس ټوله طریقه ښیم چې زه ویډیو څنګه جوړوم او څنګه یې نه جوړوم. اوس د دې ځای نه به مونږ یوه ویډیو راواخلو، وړوکي شان شارټ ویډیو به مونږ راوالو. دغه ویډیو مونږ راواخیسته په انشوټ کې. اول په دې کې یو دغه خاصیت دی، کمال دی چې پکې دغه به تاسو ته ښکارېږي ده سوري ما دا غلط کو دغه انشوټ په دې باندې دا لیکلي دې کې دا چې کله ته ویډیو اپلوډ کوې نو دا ته رومیو کولی هم شي. دغه فري رومیو چې کله ته ووهې نو هغه ستا نه چې کوم دی الریډي ریمیو شي، لږ ټایم نه بعد چې کوم دی هغه ستا د ویډیو نه لرې شي او ویډیو باندې چې کوم دی د انشوټ نیشن نه ښکارېږي. تاسو ته اوس ښکارېږي دا ویډیو په دې ځای کې و، خو اوس بیخي الریډي چې کوم دی پري سکرین پاتې شو. نو تاسو چې کله ویډیو دې ځای ته راولئ نو تاسو به چې کوم دی الریډي دلته راشئ، بیکګراوند به تاسو ته ښکارېږي. دغه بیکګراوند باندې به چې کله تاسو کلیک کوئ نو په دې بیکګراوند چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته دغه نشان ښکارېږي، د فوټو نشان دی، دغه نشان دی. زه درته ښکاره کوم لکه ما سره چې دغه نشان دی. نو په دې به تاسو چې کله کلیک کړئ نو دې ځای کې تاسو مزدار یو بیکګراوند به تاسو خپل چې کوم دی ډاونلوډ کړي. مثلا زه به دغه ووهم نو دغه بیکګراوند. بیا به په دې ځای کې د دویم آپشن وښیي، دا دویم آپشن دې ته به یې راولئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو کله چې تاسو پې کلیک کوو نو تاسو ته به دا ویډیو چې کوم دی داسې مزداره په دې کې برابره کړي. کله چې تاسو دا ویډیو په دې کې برابره کړئ لکه اوس ټوله طریقه ښیم. مثلا دا ویډیو ما په دې کې برابره کړه، زه په دې باندې خواري کوم خو بیا به یې داسې سیو کړئ. په دې کې بیا نورې څه طریقې دي. تاسو به د دې ځای نه لږ اواز چوست کړئ، لږ به یې سپیډ کړئ. زه خو په 31 کې استعمالوم، ستاسو اواز به لږ تیز وي، داسې لکه مطلب ډېر مزدار به وي. او په د دې ځای نه به یې تاسو اواز چې کوم دی والیوم نه سیوا کړئ. کله چې تاسو د والیوم نه اواز سیوا کړئ نو ډېر مزدار خوند به کوي. کله چې تاسو په سټیکر یو بل شیز لګوئ نو هغه به د دې ځای نه تاسو داسې راوالئ، داسې به مثلا تاسو په سټیکر ولګوئ، دې څنګ ته یې لګوئ. دغه چې کومه دی دا یې د دې ما دا شارټ ویډیو دې دپاره جوړه کړه چې تاسو صرف په دا طریقې زده کړئ چې موږ څنګه کور چې کوم دی هغه په دې انشوټ کې مثلا یوه ویډیو دی هغه موږ څنګه مزداره جوړه کړو، په یو کور کې ایډ کړو په انشوټ په مدد سره. نو د نننۍ ویډیو ته همدې ځایه پورې وه. په بله ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې تاسو د دې نه هم مزداره څنګه خپله ویډیو برابره کړئ، ریاکشن ویډیو څنګه جوړیږي. په دې کې نورې هم ډېرې کیسې دي، هغه به ټولې زه تاسو ته ښیم د انشوټ په باره کې. د نننۍ ویډیو ته همدې ځایه پورې زه ستاسو نه بخښنه غواړم. پر ویلم سپارم. السلام.